بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 او بجلی بچائیں، رسۍ څخه بجلی بچت کو یا د ضایع کونې نه بچ کو. د اورېدنې سبق دی، داسې خاص الفاظ پکې نشته دي. ٹیلی ویژن پر کارٹون لگے ہوئے تھے، ٹیلی ویژن باندې کارٹون لګېدلی و. پنکھا چل رہا تھا، پنکھا لګېدلی وه. اس وقت ٹی وی والے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. په ده وخت کې د ٹی وی والا کمرے کې هیڅوک هم نه و. ابا جان کمرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی. ابا جان چې کمرې ته راغلو نو آواز یې وکړو، بچو کہا ہو تم، یعنی ماشومانو ته آواز وکړو چې چېرته یې تاسو. راشد اور کلثوم دوسرے کمرے میں بیٹھے کھلونوں سے کھیل رہے تھے. راشد او کلثوم په دویمې کمرې کې یعنی په بلې کمرې کې ناست وو، د خپل لوبو سامان سره یې لوبې کولې. ابا جان کی آواز سن کر دوڑے دوڑے آئے. د ابا جان آواز یعنی د پلار آواز چې واورېدو په منډه منډه راغلل. ابا جان بچوں آپ نے ٹی وی اور پنکھا بند نہیں کیا. پلار ورته بچو ته وایي چې تاسو ټي وي او پنکھا دا بند کړي نه دی، بند کړي نه وه. راشد ابا جان اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں رہا. راشد ورته وایي چې ابا جان دې طرف ته خو زموږ توجه هم لا نه ړه. دھیان مطلب دی دهان، توجه تیلی شي دھیان. ابا جان کس قدر بجلی ضائع ہو رہی ہے، بجلی صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو. ابا جان ورته وایي څرنګه بجلی ضایع کوو، یعنی څومره زیاته بجلی ضایع کیږي، بجلی صرف دومره استعمالول پکار دی چې څومره ضرورت وي. کلثوم ابا جان بجلی ضائع ہونے سے بلا کیا ہوتا ہے. کلثوم پوښتنه کوي چې ابا جان د بجلی په ضایع کونې نه څه کیږي. ابا جان بیٹا ہم گھروں، اسکولوں، دفتروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی استعمال کرتے ہیں. پلار ورته وایي چې بچیا په کورونو کې، سکولونو کې، دفترونو کې، دوکانونو کې او په کارخانوں کې بجلی استعمالیږي یا استعمالوو. اس کی مدد سے مشینیں اور پنکھے چلتے ہیں. د دې د واجنه مشینونه او پنکھې چلیږي. ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں، د مونږ کورونه سړه وي. اگر بجلی نہ ہو ہماری مشینیں رک جائے. که چیرې بجلی نه وي د مونږ مشینیں به ودرېږي. گرمی سے ہمارا برا حال ہو جائے، د ګرمۍ د واجنه به مونږ بد حال شي. ہم ٹی وی نہ دیکھ سکے، ٹی وی به نشو کتلی. کمپیوٹر نہ چلا سکے، کمپیوٹر به نشو لګولی. بہت سے کام ادھورے رہ جائے. ادھورے مطلب نیمګړي، ډېر کارونه به نیمګړي پاتې شي. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. تاسو به کتلی وي چې څو ځله یعنی بلها ډېر ځلې لوڈ شیڈنگ کیږي. اس وقت ہمیں کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. د لوڈ شیڈنگ په وخت کې، اس وقت مطلب د لوڈ شیڈنگ په وخت کې، لوڈ شیڈنگ مینس بجلی نه وي، په هغه وخت کې موږ ته څومره د پریشانی یعنی د مصیبت سره مخامخ یو. بیا اگر ہم بجلی کی بچت کریں تو لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں. که چیرې موږ د بجلی بچت وکړو موږ د لوڈ شیڈنگ نه بچ کېدلی شو. راشد ابا جان لوڈ شیڈنگ کا بجلی سے کیا تعلق ہے. راشد پوښتنه کوي چې ابا جان لوڈ شیڈنگ د بجلی سره څه تعلق دی. ابا جان ہمارے ملک میں بجلی ایک خاص مقدار میں پیدا ہوتی ہے. ابا جان ورته وایي چې زموږ په ملک کې بجلی په یو خاص مقدار کې پیدا کیږي. جب ہم بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چې کله موږ بجلی ډیره زیاته استعمالوو یا اسے ضائع کرتے ہیں تو پیدا ہونے والی بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی. یا یې ضایع کوو نو چې کومه بجلی جوړیږي دا بیا زموږ ضرورت دپاره کافي نه وي. اس صورت میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. په داسې حال کې موږ ته د لوډ شیډنګ سره بیا موږ د لوډ شیډنګ سره مخامخ شو. کلثوم ابا جان بجلی کے زیادہ استعمال سے بل بھی تو زیادہ ہو جاتا ہے. کلثوم پوښتنه کوي چې ابا جان د بجلی د زیات استعمال نه خو بل هم زیاتیږي، زیات رسی.
ابا جان جی بیٹی، اگر ہم بجلی ضائع کریں گے تو ہمیں بل بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا. ابا جان تے سے بالکل بچیا کچیر من بجلی ضائع کون من بلون ہم زیاد ادا کون. یہ تو فضول خرچی ہے او دا بیا فضول خرچی دے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے. من اللہ تعالیٰ دا فضول خرچی نہ منع کری ہوں. بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بجلی احتیاط سے استعمال کریں گے. ماشومان وعدہ وکړه چې هغوی به آئندہ بجلی په احتیاط سره استعمالوي اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں گے او کوشش بھی کی چې ضائع کونې نه دی بچ کی.